بسم الله الرحمن الرحیم. څومره چې زموږ سره په سوشل میډیا ملګري دي ټولو ملګرو ته د مینې خلوص سلامونه. ملګرو دې ټیم کې د سعودي عرب ښار ریاض نه سره مخاطب یم. تاسو ته پته دی چې د سعودي عرب ګورنمنټ کوم 3 میاشتې مهلت ورکړی دی د ټولو پاکستانو دپاره، او د هغې دپاره طریقه کار څه دی. نو زمونږ یو سینیر ملګری جناب عبدالقیوم صاحب زه ستاسو سره ملاوم اوس چې هغوی تاسو ته په خپله باندې طریقه کار وایي. پښتو کې السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم ملګري چې زموږ سره په سعودي عرب کې دي او خپل ملک ته تله غواړي، نو هغه ملګرو ته په اردو کې هم او په پښتو کې هم یو میسیج ورکړه چې آیا د هغوی دپاره څه طریقه کار پکار دی. اول اردو کی ہوئے بیا تو پختو کی ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم. میں اردو میں پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، آپ اس کو غور سے سن لیں. اس میں کچھ انفارمیشن ہم نے نئی لی ہے. وہ پاکستانی جو سعودی عربیہ میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے اور وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، ان میں جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. بلکہ یہ جو فارم ہے جو ایمبیسی پاکستان نے ایشو کیا ہے، سبزی دکان اور ویزے کی نوعیت کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو حج، عمرہ اور وزٹ پر آنے والے لوگ سیدھا جائیں ایئرپورٹ میں، وہاں سے ان کو ایگزٹ ویزا لگ جائے گا اور وہ پاکستان چلے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ان کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے اور ویلڈ پاسپورٹ تب ان کو وہاں سے ایگزٹ لگے گا. لیکن اگر ان کے پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو وہ پھر ایمبیسی آف پاکستان چلے جائیں، وہاں پہ ان کے پاسپورٹ میں ایکسٹینشن ہوگی، اضافہ ہوگا اور پھر وہ ایئرپورٹ سے براہ راست جا سکیں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے ابھی تک اقامے نہیں بنے، یا جس کا اقامہ ختم ہے، جس کے حروف ہے، یا کفیل کا مؤسسہ ریڈ ہے، یا اس کو کفیل کا نہیں پتہ، تو ان کے لیے پھر طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ لوگ جن کے حروف ہے ان کا جانا تھوڑا آسان ہے، لیکن ان کے پاس ویلڈ پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر پاسپورٹ ان کے پاس ہے لیکن وہ ایکسپائر ہے تو وہ ایمبیسی جائیں گے اور وہاں سے ان کو آؤٹ پاس دیا جائے گا. لیکن ان سب سے پہلے آپ نے کسی ایک جگہ کے، ایک علاقے کے جو جوازات کا آفس ہوتا ہے وہاں کا ٹوکن لینا پڑے گا منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ سے. ریاض اور اس کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ بالکل بند ہے، بکنگ نہیں مل رہی. تو آج جو ہم نے چیک کیا ہے اس میں طائف میں مل رہی ہے، خبجی میں مل رہی ہے، نزدیک کے جو تواریخ ہے. لیکن اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن کے بعد ریاض میں بھی کھل جائے، لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ریڈ لائن شو کر رہا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے. تو کوشش کریں کہ جو ایون دور کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپوائنٹمنٹ کریں. اس کے بعد اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے اور اس کے اوپر نقل معلومات ہے تو پھر آپ براہ راست جائیں وہاں پہ جوازات میں، وہاں پہ آپ کو ایگزٹ ویزا لگ جائے گا. آپ کے حروف ہے لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، یا آپ کا پاسپورٹ ہے لیکن ایکسپائر ہے، یا ایون آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے لیکن اس کے اوپر نقل معلومات نہیں ہے، تو پھر آپ کو ایمبیسی پاکستان جانا پڑے گا. وہاں پہ وہ آپ کو آؤٹ پاس ایشو کریں گے. یہ ایک نوعیت ہو گئی. دوسری جو اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حروف تو نہیں ہے لیکن اس کا اقامہ ایکسپائر ہے. اس صورت میں اس کو مکتب عمل جانا پڑے گا. پہلے آن لائن ٹوکن وہ لے کسی ایک علاقے کے جوازات کے، اس کے بعد وہ مکتب عمل جائے، وہاں پہ ان کو ایک لیٹر دیا جائے گا. یہ وہ لیٹر ہے جو مکتب عمل والے دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، یا آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں تو آؤٹ پاس ہے، لیکن
अगर खैर आपकी जी, वैसे ग्रुप खबर नहीं कौन? है और शुक्र है जी। इकामा सिर्फ एक्सपायर है तो फिर आपको खैर मकतब अमला अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत जाना पड़ेगा, वहाँ से ये लेटर लगो आपको बिजी मिलेगा, दे लाइव फिर बांधे। अपॉइंटमेंट लेटर, मकतब अमल का लेटर, फिर जवाजात जाना होगा आपको, खैर वहाँ जी। से हाँ, आपको एग्जिट वीज़ा लगेगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और सही। इसके अलावा वो लोग कि जिनके पास न तो पासपोर्ट है और न शनाख्ती कार्ड है, तो वो अपनी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके इस टोकन के बाद पहले वो टोकन कर ले, क्योंकि टोकन तो इकामा नंबर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो एम्बेसी जाए तो उनको उनकी पासपोर्ट और इकामा, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर एम्बेसी उसको आउट पास इशू करेगी। आउट पास ऑनलाइन टोकन ये लेके जवाजात जाए, वहाँ से आपके फिंगरप्रिंट होंगे और आपको एग्जैक्ट वीज़ा लग जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पुख्तनूर तवज्जो पर लंडो टुकु की दा खबर वकमा چې که په تاسو پسې حروفي او تاسو سره پاسپورت ولري، نقل معلومات پې شوي، نو اول به دا ټوکن وکړئ او هغه جوازاتو ته به ډایرکټ ځئ. که فرض که تاسو ټوکن وکړو، تاسو سره پاسپورت شته خو هغه ختم دی، نو بیا به تاسو سفارت ته ځئ، هلته به تاسو ته ورپاسې شو. हेलो تاسو سره پاسپورت نوی دی خو په هغې سلام. نقل معلومات نه دي شوي، بیا به هم سفارت ته ځئ، خیر دی. هلته به تاسو ته اوټ پاس جوړئ. هغه مطلب ملګري کې- چا پسې چې حروف نشته خو اقامه یې ختمه ده، اول به دا ټوکن کوئ، د هغې نه وروسته به ځئ مکتب عمل ته. مکتب صحیح عمل شو. کې به تاسو ته یو لیټر ایشو کیږي، هغه لیټر او دا اپوینټمنټ لیټر به تاسو وړئ جوازاتو ته، هلته به تاسو ته بیا خروج نهایي لګي. حج عمره وزټ باندې چې کوم ملګري راغلي دي، که پاسپورت کې ټایم وي ډایرکټ ځئ ایرپورټ ته، که پاسپورت ختم وي نو بیا به سفارت خانې ته ځئ، هغې به تاسو له پای کې اضافه کوي. که فرض که نه وي نو بیا به درته اوټ پاس جوړئ. دغه اسان طریقه ده. ډیره مننه تاسو، الله یو خوشاله او بد ساته. او دا راته ووایه چې د کوم سیستم دپاره چې تاسو ناسي دلته کې تاسو د پارټۍ په تر باندې یې که نه تاسو د ټولو پاکستانو دپاره؟ اصل کې مونږ خو چې کومې پارټۍ سره ځکه چې دې ټیم کې تاسو د ریاض د سینټر ریجن پریزیډنټ هم یې، نو تاسو ملګرو ته هم ووایئ، ځکه چې زیات ملګري د ټولو نه مخکې اولنۍ خبره دا ده، زما ګمان دا دی چې زه اوله مسلمان یم، د هغې نه وروسته بیا پاکستانی یم. په دې وخت کې که مونږ دلته ناست یو نو تعاون دپاره د ټولو پاکستانو په دې کې به بالکل دا خبره نه وي چې دلته به صرف پي ټي آی والا راځي نو مونږ به د هغې تعاون کوو، نورو پارټو والا به نه وي. څومره چې پاکستاني دي ټول زموږ ورونه دي. اولنۍ خبره خو دا ده. د هغې نه وروسته بیا هم خبره دا ده چې زما په خپله باندې چې کوم پارټۍ سره تعلق دی نو هغه تحریک انصاف دی. زمونږ چې کوم لیډر دی هغه د کرکټ نه پس شروع کړې وه د سوشل ویلفیر د کارونو، او هغې کې تاسو ته پته ده چې هغه ول شوکت خانم هسپتال جوړ کړو، بیا نمل کالج جوړ کړو، د هغې نه وروسته بیا پېښور شوکت خانم شو، اوس کراچۍ کې روان دی. نو مونږ د هغه په هغه کوم ویژن چې دی په هغې باندې روان، او خدای شته دی چې مزه کوي چې کله یو انسان د بل انسان په کار باندې راځي، د هغه سره ښېګړه کوي. مونږ هم صرف د خپل لیډر په نقش قدم باندې او کوشش دا کوو چې یاره مونږ د چا په کار راشو. زمونږ دا کوم ژوند چې کوم پاتې دی په دې کې صرف د ځان دپاره نه بلکې د بل دپاره هم مونږ په کار راشو. نو دغه زمونږ هغه نصب العمل دی. په دې کې ستاسو سره د کومو ملګرو د طرف نه یا د چا طرف نه څه شته که نشته، څه مراد یا څه شته ستاسو سره که نه؟ کوم ملګرو چې ستاسو سره په دې کې تاسو له ځای درکړی دی یا ستاسو سره خپل خدمت شیر کوي، دا زموږ د بوس نیوز نه ټول ملګري تاسو یې نه، ځکه چې دا زموږ یو داسې نیوز دی. په دې سلسله کې د ټول نه اولنی تعاون چې کوم دی نو هغه د بخشیر علي خان دی، کوم چې د پاکستان تحریک انصاف ریاض سیټي منتخب صدر دی. د هغې نه علاوه اظهار شمس بی کوم چې د ریاض سیټي جنرال سیکرټري دی، د هغه هم تعاون زموږ سره راسره دی. او څه ملګري نور هم دي، لکه پرون واجد ګل صاحب راغلی و دلته زموږ سره ناست و، موږ له لږ ټایم راکړو. څه ملګري داسې نور هم دي، احسان بی پرون راغلی و. د هغې نه علاوه اظهار بی هم ټایم په ټایم باندې راځي. دوی هم وایي چې هلکه لیاقت بی خاص طور باندې پرون دوه پیرې راغلی و.
دا زموږ د تحریک انصاف ملګري دي او دوی هر وخت دا خبره کوي چې زموږ لایق په دې کې څه تعاون یا څه خدمت وي نو موږ تیار یو. زیات ملګري دا تپوس کوي چې بسامات په چا پسې غتلی شي که نشي تللی، آیا واپس دا ملګري چې کوم په دې ټایم کې لاړ شي سعودي عرب نه، دوی واپس سعودي عرب ته راتلی شي که نه؟ سعودي ګورنمنټ دا خبره کړې ده بالکل کلیر چې د دې 3 میاشتو په دوران کې څوک لاړل د دې ملک نو هغه په بله ویزه باندې راتلی شي. د هغې نه علاوه د بساماتو چې کومه خبره ده نو دې کې بسامات یا فنګر پرنټ چې کوم د حج دي او هغه بالکل نه کوزیږي. یو خو داسې بسامات دي چې هغې نه ستا ریکارډ شو کېږي دلته. یو د حج بسامات دي کوم چې ایلیګل دي، لکه مطلب دا غیر قانوني کوي نو د هغه لرې کېږي نه. د هغې لپاره هم دغه طریقه ده لکه څنګه چې چا پسې ګروز کوي یا د چا اقامه ختموي، همدغه طریقه کار به کوي که پاسپورټ کې ټایم وي او دې باندې نقل معلومات شوي نو دې ټوکن په ذریعه باندې په هغه جوازاتو نه هغه ته ایکزیټ ویزه لري. او که فرض کړه د سره پاسپورټ نه یا ایکسپایري نو بیا به دې اوټ پاس جوړوي د ایمبیسۍ نه او د دې ټوکن په ذریعه او دغه اوټ پاس چې کوم دی بیا به دې جوازاتو دغه ذریعه به دې ته فاینل ایکزیټ لګي. ډېره مننه ستاسو د ټولو ملګرو او د ویزټ دپاره او د عمرې دپاره لږ ګوټې خبره وکړئ چې کوم ملګري ډېر زیات نه کړي دي. ویزټ، عمره او حج د دې دپاره سعودي حکومت دا خبره کړله چې دوی د ډایرکټ ځي ایرپورټ ته، خو په هغې کې که فرض کړه چا پاسپورټ ختم دی نو هغه دې بیا ډایرکټ نه ځي، هغه دې لاړ شي سفارتخانې ته، هغه به ولې یا په پاسپورټ کې اضافه کوي یا به ولې اوټ پاس ورکوي. چا اوټ پاس کې ټایم وي نو هغه ډایرکټ ایرپورټ ته تللی شي. او که د چا نه پاسپورټ بالکل ورک وي نو چې کم از کم د هغه سره کاپي ورسره وي چې بیا ولې سفارتخانه اوټ پاس جوړ کړي. ستاسو د خپل دفتر دا پته دي ته وښایي لږ ګوټې کوم چې په ریاض کې پاتې کېږي؟ ریاض کې چې کوم ملګري پاتې کېږي نو منفوح نوم به تاسو اورېدلی. په منفوحه کې بیا کوم ته چې په عربۍ کې محکمه کبرا ویلی کېږي یا موږ ته های کورټ وایو، په هغې پسې چې کوم روډ دی سنګل روډ دی شار غنمو ته ویلی کېږي، د هغې په دې منځ کې د مدرسې خواخوا چې نږدې راشي تاسو کار کوئ نو انشاءالله موږ تاسو ته خپل ځای ښیو. زما په خیال سره چې د تلو دپاره چې کومې طریقې وي نو د هغې ما ښه پوره وضاحت وکړو. دې کې به داسې څه پاتې نه او که د چا څه سوال وي نو هغه تاسو دلته لاندې کمنټس کې لیکلی شئ، انشاءالله موږ به د هغې جواب راکړو. کوم د مکتب عمل فارم چې ما یادونو هغه دا دی، دې ته تاسو وګورئ په دې کې د وزارت العمل پې لیکلی دی د چا اقامې چې ختمې دي نو هغه به دا لیټر خامخا د مکتب عمل نه راخلي. د اوټ پاس دپاره چې کوم فارم دی نو هغه دا دی بره پې دلته لیکلي سفارتخانه پاکستان ریاض سعودي عرب، دا زموږ لوګو ده د سفارتخانې، دې طرف نه دا په انګلیش کې لیکلی شوي دي. بیا په دې کې نوم لیکلی، د والد صاحب نوم لیکلی، پکې شناختي کارډ نمبر دی، پکې پاسپورټ نمبر دی، موبایل نمبر دی، بیا کوم ضلع چې ستاسو تعلق لرئ هغه به پکې لیکئ، بیا د اقامې نمبر دی، د بل چې کوم دی دې ته ضرورت نشته، په دې کې به تاسو 2 تصویران لګوئ. بیا چې کوم نوعیت دی حج عمره وزټ دا به ډایرکټ ایئرپورٹ ته ځي. اقامه جاری نہیں ہوا، اقامه ختم، حروب، کفیل ریډ ہے، کفیل نامعلوم ہے، دا هغه صورتونه دي چې په کوم کې تاسو په دې باندې خپل پاکستان ته تللی شئ. زما په خیال سره چې پوره وضاحت شوی دی. دا یو ملګری دی تاج محمد، دا معلومات راکوي چې د چا اقامه نه جوړه شوي. ملګري یا به دې ته یو څو ورځې صبر کوئ او یا به ډایرکټ ځئ جوازاتو ته، جوازاتو کې ډایرکټ خروج نهایي لګي، بس دا ده چې انتظار پکې وي. ډېره مننه د ټولو ملګرو. زموږ سره دلته یو ملګری اوس راغی، د ده نه به هم څه تپوسونه کوو. السلام علیکم ورحمة. وعلیکم السلام. جی ستاسو څوک او د کوم ځای سره ستاسو تعلق؟ د میدان تعلق ساتم، بیر میدان سره. جی. شاکر الله نوم دی. جی. پی ټي آی سره تعلق ساتم. پی ټي آی سره تعلق ساتي. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دا دفتر پورې راوړو. موږ کې داسې خلک شته چې بالکل تعلیم څه نشته، بالکل څه نه دي خبر، او دې باندې ډېره اسانه جوړه شوه، او چې زه چا نه اورم نو ډېره اسانه ده، ډېره اسانه ده. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. ته څومره وګرځې څومره په زه ډېر دغه مې وکړو سره نه دغه اوس بېګا پرون مې چې دغه اورېدلی نو بس
دا ځای معلوم په څه طریقه تاسو راغلئ دلته کې په کومه بس یاره د صدر صاحب نمبر راسره معلومات مو وکړو په ویډیو په ذریعه باندې په ذریعه باندې راغلم ډېر مې دلته معلومات هم وکړو ځای مې ډېر هغه باندې معلومات ولې ملته ولې ځې دا ملته نه دی خو بس یاره دا ملک هم ښه د هغه دی خوښ دی خو بس د هغه وجه نه بس څه کوئ ته نه پاکستان جوړول لږ که بالکل نوی پاکستان جوړولو ځو او عمران خان کامیابولو ځو تاسو مطمئن یې بالکل دې مطمئن یو موږ اوس انشاءالله ډېر وکړو شو بالکل مطمئن ستاسو هم شکریه ادا کوو چې تاسو موږ ته بالکل اسانه کړه او اوسه پورې داسې یوې پارټۍ نه چې دغه نه دی لکه تحریک انصاف والا پي ټي آی والا دا کیم بلې پارټۍ نه دی لګولی موږ خو دلته ډېرې غټې غټې پارټیانې به یې موږ به د هغوی نه انټرویو والو هغو به لګولي نه نه دی لګولی بالکل نه دی لګولی زما ځان نه 20-23 سال عمر دی خو نه دی لګولی نه دی لګولی ډېره مننه ستاسو د ټولو ملګرو الله تعالی مو ښاد او آباد او خوشحاله ساته ملګرو ستاسو چې کوم میسیج دی چې اوس په چوټۍ لاړ شي بیا را نه شي نو بیا راتلی شي په ویزه که نه نو دغه معلومات خو زه یم چې بالکل راتلی شي د هغې دپاره صرف یو سفارې ته به تلئ د پاکستان ایمبیسي چې هلته یو لیټر به تاسو درکوي او هغه لیټر چې دا زړه ویزه به ستاسو کینسلیږي او بیا به بله ویزه باندې راځئ د هغې سره څومره ملګرو چې میسیجونه راغله تاسو ته به انشاءالله دغه جواب میلاو شوی وي کوم کسان چې په ریاض کې دي د دې ویډیو کې خپل نمبر زموږ سره شیر کړئ انشاءالله چې موږ به تاسو ته کالز کوو او تاسو به راځئ دفتر ته ډېره مننه ستاسو د ټولو ملګرو الله تعالی مو ښاد او آباد او خوشحاله ساته زه د ټولو ملګرو او خاص کر د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ملګري دي څومره کارکنان دي په کوم ځای کې د هغوی مینې دي د هغوی جذبې دي یقینا څنګه چې خان صاحب په پاکستان کې راپاڅېدلی دی یو نوی پاکستان جوړوي د هغې سره سره زمونږ د سعودي عرب چې څومره ملګري دي څومره ټیم دی زمونږ هغوی هم د خان صاحب سره لاس ورکړی دی انشاءالله تعالی چې زمونږ دا کوششونه دا ملګري موږ درلیږو او کوم ملګري چې ښه مطمئنه د سعودي عرب نه دراله په 2018 کې به هم دا ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړي او انشاءالله نوی پاکستان به جوړو بیا به زمونږ د خیره سره بهر ملکونو ته تلو ته ضرورت نه یو جهان مننه د الله په امان